د پاکستان او سریلانکا ډومبنه ون ډے میچ ته نن د پاکستان او سریلانکا د درو میچونو ون ډے سیریز شروع شو. درې میچونو دی پکې یو نن دی، یو په 14 تاریخ ته، یو په 15 تاریخ ته. د پاکستان او سریلانکا په ون ډے فارمیټ کې څومره میچز شوي دي په هغه هم ډیټیل سره خبره کو. بل د پاکستان او سریلانکا چې اوورال کم ریکارډ دی او په دې سیریز کې د پاکستان سکواډ بسوي، چونکه پاکستان افیشلی سکواډ لا اناونس کړ نه دی د سریلانکا سیریز د پاره. مطلب دا چې د ساوث افریقا خلاف کم د ون ډے سکواډو ابر سریلانکا خلاف هم وی. اوس یو کلاړي پکې ډراپ ته حسن نواز چې پاغه پرون ما یو کمپلیټ ویلاګ جوړ کړي هم. خیر په دې ویډیو کې په هم ډیټیل سره خبره کو، د نن میچ حواله سره ډیټیل سره خبره کو. د سریلانکا چې کم سکواډ دی هغه الریډي اناونس شوی دی افیشلی، پاغه به هم لګړي را خبرو کو. د سریلانکا چې کم سکواډ راغله لکه ساوث افریقا چې کم سکواډ راغله اوس نو خلک وی چې بي سکواډ دی، سی سکواډ دی، وغه اوم بي سو سی سکواډ. خو د سریلانکا چې کم سکواډ کم ټیم راغله دی نو بالکل اے سکواډ دی د سریلانکا، مطلب فل سټرنث ټیم دی. خیر رازو پاغه باندې د ویډیو اینڈ کې ټونه پهله خبره کو د پاکستان او سریلانکا هډ ټو هډ اوډیای ریکارډ باندې چې تر اوسه پورې د پاکستان او سریلانکا څومره ون ډے میچز شوي دي. نو د پاکستان او سریلانکا تر اوسه پورې 157 ون ډے میچز شوي دي. 157 کې پاکستان 93 میچز ګټلې دي او سریلانکا 59 میچز ګټلې دي. یو میچ پکې ټای شوی دی او سلور میچز چې کوم دي هغه نو ریزلټ راغلي دي. نو ریزلټ مطلب دا چې د باران په وجه میچ کینسل شي، دا غي به خیال ریزلټ رانه شي، نو هغه نو ریزلټ ویل کیږي. سلور میچ نو ریزلټ، یو میچ ډرا 59 سریلانکا ګټلې دي، 93 پاکستان ګټلې دي او ټوټل شوي دي 157 میچونه. که ریسنت فارم باندې مون خبرو کو ریسنټلی چې کم میچز شوي دي نو لاست 15 میچونه چې کم شوي دي آی کې سلور میچز پاکستان ګټلې دي او یو میچ سریلانکا ګټلې دي. مطلب ریسنټلی چې کم پرفارمنسز دي نو هغه پاکستان ښه پرفارمنس دی د سریلانکا خلاف. خا کوم ایوریج سکور باندې خبرو کو نو پاکستان ایوریج سکور د سریلانکا خلاف 258 دی. 258.7 د پاکستان ایوریج سکور د په ون ډے کې د سریلانکا خلاف، او د سریلانکا ایوریج سکور د پاکستان خلاف په ون ډے فارمیټ کې 244 رنزونه دي جی. لکه د پاکستان ته ایوریج سکور هم سیوا دی. بل د پاکستان او سریلانکا چې څومره هم میچز شوي دي لکه دا 157 میچونه شوي دي. 157 میچونو کې د کې عمران خان هم کړی دي، د کې وقار یونس دي، وسیم اکرم دي، امام الحق دي، جاوید میدان دي، لکه دا ټول کلاډیان په دې کې انوالو دي. ټوټل 157 میچز چې کوم دي خانو په دې کې ټول نه بیسټ پرفارمر چې کوم دی د سریلانکا له طرفه هایست سکور چې کوم دي، زیات سکور چې کم کړی دی هغه سند جیسوریا کړی دی چې د پاکستان خلاف دغه 2570 رنزونه دي. د پاکستان خلاف د سند جیسوریا 2570 رنزونه دي چې سند جیسوریا دا یو لیفت هاند اوپنر بیټسمن و د سریلانکا او زیات وکټي د مرلیدرن د 96 وکټي هغه د پاکستان خلاف اشتلې دي په 157 میچونو کې. اور بل هایست سکور چې کم دی هغه د محمد رضوان دی 131 رنزونه. تاسو له یاد ریسنټلی چې کم پاکستان رضوان میچ ګټلو 131 پکې رضوان ځان لکړی وو، نو هغه د رضوان هایست سکور د سریلانکا خلاف. ینګ بیسټ بالینګ فیګر چې کوم دی هغه د وقار یونس دی چې وقار یونس ټول نه بالینګ د سریلانکا خلاف 26 رنزونه ورکړو او شپږ وکټ پکې اچتل شي وي. 26 وکټو باندې 26 رنزونو باندې شپږ وکټ وقار یونس د سریلانکا خلاف اچتل دي. بیسټ بالینګ فیګر د وقار یونس دی، هایست سکور د محمد رضوان دی، زیات وکټ د مرلیدرن دی، خ بیټینګ چې کوم دی 2570 رنزونه د سند جیسوریا دی د پاکستان خلاف. دا خو مکمل ریکارډ ون ډے هډ ټو هډ ریکارډ. مونږ به خبره کوو د نننی میچ باندې. اوس نن میچ چې کوم دی د پاکستان د ټیم پرفارمنس، د سریلانکا ټیم پرفارمنس اور بل کنډیشن چې کوم دی د پاکستان پیچز دی پر راولپنډي ګراوند باندې بر میچ کیږي چې راولپنډي ګراوند چې کوم دی ټوټلی د بیټینګ د لپاره خو وکټ تا کچري مونږه راولپنډي سټیډیم ز سرچ کوم دلته اوس ځان سره راولپنډي سټیډیم پیچ ریپورت زو ګورم کنه نو هغه نه به تاسو له خپل اندازو شي او زه به تاسو له وایم چې هغه کې خ پرفارمنس چې کوم دی د بیټینګ ناراضي یا د بالینګ ناراضي نو هغه دا ز سرچ کوم په هغه باندې هم ډیټیل سره خبره کوم. ځکه دغه وکټ چې کوم د راولپنډي وکټ هغه جوړه بیټینګ نه پاره ده، په هغه باندې بیټینګ ډیر ښه کیږي.
او میکسیمم سکور په دې باندې کیږي په ټي 20 کې په راولپنډي وکټ باندې به 200 خو پاسانه باندې کېدل نو نن وکټ چې کومه ده دا د بیټینګ وکټ د راولپنډي وکټ سپیشلی د بیټینګ کنډیشن ده هاي سکورینګ گیم دی او په دې باندې 242 چې کوم دی په دې ایوریج سکور کیږي لکه 242 په دې خامخا په هر میچ کې شوی دی په وان ډے کې او فاست بالینګ ته پکې هم لګ ډیر سیم موومېنټ شته دی خو ارلی مطلب چې سټیم نور لګي خو چې بیا لیټر بیا تیار شي او پر خراشي نو بیا خو بيخي نه فاست بالر لا پکې څه فائدہ شته او نه سپینرانو ته پکې شته سپینرانو لا پکې هم فائدہ شته چې کله مطلب پیچ کم وی اغا نور په لګي او روز وی نو بیا هم سپینر ته لګ ډیره فائدہ شته دی مطلب د خبرې دار چې څوک ټاسو غټي نو هغه به کوشش کوي چې ډومانه بالینګ وکي ځکه لیټر په دې باندې سیکنډ اننګز کې چیز ډیر خکېږي او باونډري چې کومه ده 65 70 میټر د دې باونډري ده مطلب باونډري هم دومره هاي باونډري نه ده 65 میټر نواله 75 میټر په دې باندې باونډري ده نو ځکه په مطلب سکور زیات کېږي چې باونډري نه هم وړي دي اوډي میچز په دې ګراوند باندې تر اوسه پورې 27 میچونه شوي دي چې کې 15 میچونه په چیزنګ کې ګټل شوي په سیکنډ بیټینګ کې او 11 میچونه پړومبني بیټینګ کې ګټل تاسو لموي چې چیز په خط کېږي نو زیات میچز په چیز کې ګټل شوي دي په دې پیچ باندې ټي 20 میچز اته شوي دي چې کې شپږ میچونه په چیزنګ کې ګټل شوي دي او نور بقایا میچز دوه میچونه چې کم دي هغه په بیټینګ فرست کې ګټل شوي مطلب په ټي 20 کې چیز په دې خط کېږي پی ایس ال میچونه په دې 26 شوي دي چې چیزنګ کې 14 میچونه ګټل شوي دي او 11 میچونه په بیټینګ فرست کې شوي دي تاسو لموي چې چیز په دې باندې خزه برداشت کیږي چې سو کم ټاس غټي نن میچ کې اب کوشش کوي چې ډومبنه بالینګ اخلي ټاس جیتو میچ جیتو والا کنډیشن دی دا خو د پیچ زوړ ریکارډ ده کې د شو سه پیچ کنډیشن لګ ډیر بدل کړی وي هغه په کرنٹ لا سکواډ باندې مو خبرو کو اوس چې کم سکواډ د پاکستان نو حسن نواز ډراپ شوی دی حسن نواز په ځای په ټیم کې بل کلاړي هم نه شامل چې مطلب د حسن نواز په ځای د بل کلاړي ورچولې بل کلاړي لا فل حال نه دی ورچولې حسن نواز ډراپ کو واغلی وی چې تلاټ شه ډومېسټک کرکټو کا قائد اعظم ټرافای ته ولېګلو او چا ډراپ کو کوچ مایک هیسن ډراپ کو لکه دا نه چې کېب جاوید ډراپ کو یا کپتان ډراپ کو کوچ مایک هیسن ولوي چې فل حال د ستا ټیم کې پلینګ 11 کې زه نه جوړيږي نو اټس بیٹر چې تلاټ شي او ډومېسټک کې گیمو کې قائد اعظم ټرافای کې گیمو کې نو هغه قائد اعظم ټرافي ته لېګلې دي او ډراپ شوی دی حسن نواز له هم کنسسټنټلی موقع ملو شوی اوس حسیب الله خان له موقع ورکول پکار دي خو چون کې حسیب الله خان د حسن نواز خو ډراپ شو خو دغه په ځای بل کلاړي نه دی ورچول شوی پلینګ 11 به ماغه پلینګ 11 کوم چې ساوث افریقا خلاف په لاست میچ کې لکه فخر زمان سایم ایوب بابر اعظم محمد رضوان سلمان علی آغا دا ټول ماغه پلینګ 11 دی ماغه پلینګ 11 دی چې کوم د ساوث افریقا خلافو سلمان علی آغا نه پس فهیم اشرف نه علاوه محمد نواز لکه ما پلینګ لیون دی حارث رؤف او شاهین افریدی فاست بالر شو پس پین کې ور سره ابرار دی او سایم ایوب باندې سپین بالینګ کوي او سلمان آغا باندې هم سپین بالینګ کوي نور فاست بالران شاهین افریدی نسیم شاه اور حارث رؤف هم انکلوډ شوی دی وسیم جونیئر هم شته دی وسیم جونیئر ته موقع نه ورکوي وسیم جونیئر ته موقع ورکول پکار دی اوس که سریلانکا باندې ډسکشن وکړو سریلانکا فل سټریم تراغله دی فل سټرنګ ټیم دی مطلب خو تکړه ټیم دی دا نه چې بي او سي ټیم دی او نن بابر اعظم سمره سکور کی نو د ویډیو اینډ کې کمنټ کوي چې بابر اعظم باندې سمره سکور کی